السلام علیکم. تاسو ته پته شته چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لا الله پاک څو بچي ورکړو. زمونږ نبی لا الله پاک و بچي ورکړو چې په دې کې 3 هلکانو او 4 الله پاک زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم لا لونه ورکړي. هلکانو کې د مشر نه قاسم نوم و، د دویم نه عبدالله نوم و. د مینې نه به ورته زمونږ نبی کله طیب وي، کله به ورته طاهر وي. دا د عبدالله د مینې نومونه دي. او دریم هلک نه ابراهیم نوم و. په جنکو کې د مشر جنۍ نه زینب نوم و، د دویمې نه رقیه، د دریمې نه ام کلثوم او د څلورمې نه فاطمه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. په ترتیب کې د ټولو نه مشر قاسم و. زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول بچی هلک شو، بیا پسې مسلسل 4 لوریانې شوي. مشر پکې زینب، بیا رقیه، ام کلثوم، فاطمه. دقه ترتیب دی. او په دې پسې بیا 2 هلکان، یو نه عبدالله او د بل نه ابراهیم. دا مشران 4 بچي، 2 هلکان قاسم او عبدالله او 4 جنکۍ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشر بیبي د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها نه پیدا شو. او ابراهیم چې کوم هلک و دا د حضرت ماریا قبطیه رضی الله عنها نه پیدا شو. هلکان 3 واړه په وړوکوالي کې وفات شو. صرف جنکو له الله عمرونه ورکړي، واده شوي بچي شو. قاسم هم د 2 کالو په عمر کې وفات شو. دونه رالو شو چې په خپلې ګرځېدل شروع کړو، الله ترې واغستو. عبدالله هم 2 کالو عمر ته رسېدلی و، د پیوس کو زمانې وه. او حضرت ابراهیم خو صرف 14 میاشتې پیدلی و، په 18مه میاشت باندې بیا وفات شو. د مشر لور حضرت زینب رضی الله عنها نکاح د مور د طرف نه د ترور د زوی ابو العاص رضی الله عنه سره شو. الله پاک ول 2 بچي ورکړو، یو هلک هغه نه علي نومو، یوه جنۍ هغه نه امامه نومو چې د حضرت فاطمه رضی الله عنها د وفات نه وروسته بیا د حضرت علي صاحب په نکاح کې راغلې وه. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسل د دې لورکۍ نه دی چلیدلی. دویمه لورکۍ حضرت رقیه رضی الله عنها چې په عثمان غني رضی الله عنه باندې واده وه. د ده نه ول الله پاک یو زوی ورکړی حضرت عبدالله، خو هغه په وړوکوالي باندې وفات شو او نور بچي بیا نه و. دریمه لورکۍ حضرت ام کلثوم رضی الله عنها هم په حضرت عثمان غني رضی الله عنه باندې واده وه. حضرت رقیه د وفات نه وروسته ام کلثوم حضرت عثمان غني صاحب په نکاح کې راله. چونکې د پیغمبر 2 لوریانې د هغو په نکاح کې راغلې وې، د دې وجې نه حضرت عثمان غني رضی الله عنه ته ذو النورین وی، یعنی 2 نورونو والا انسان. و حضرت ام کلثوم بالکل بچی نو شوي. او دا څومره د غم خبره ده چې زمونږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په 2 بچو کې دا 6 بچي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې وفات شو. هم 3 زامن قاسم، عبدالله، ابراهیم، او هم دا مشران 3 لوریانې زینب، رقیه، ام کلثوم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. 4مه لورکۍ حضرت فاطمه رضی الله عنها په حضرت علی رضی الله عنه باندې واده وه. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی و. 5 بچي ول الله پاک ورکړو، 3 زامن او 2 لوریانې. د مشر زوی نه حضرت حسن نومو رضی الله عنه، د دویم نه حضرت حسین نومو رضی الله عنه، او دریم محسنو چې په ډېر وړوکوالي کې وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نسل الله پاک په دې ټولو بچو کې صرف د دې 2 نسلونه چلولی دی. یو د حضرت حسن رضی الله عنه نه، یو د حضرت حسین رضی الله عنه نه. حضرت حسن او حضرت حسین نه د ډېر مینې نه دې 2 ته حسنین ویلی کېږي. حضرت فاطمه رضی الله عنها 2 لوریانې وې، د یوې لور نه زینب نومو، د بلې لور نه ام کلثوم نومو. یعنی حضرت فاطمه خپل لوریان له د خپل 2 مشرانو خویندو نومونه ایښودي. دا رالوی شوي، ودونه شوي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسل د دونه الله پاک نه دی چلولی. حضرت زینب دا هم واده شوي، بچي شوي، هغه نسل د هغو په خاوند پسې تللی دی. دویمه لور حضرت ام کلثوم دا په عمر فاروق رضی الله عنه باندې واده وه، د دې هم بچي شو، خو نسل یې اخوا بیا نه و چلیدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه کورنۍ ده. د پیغمبر په مینه کې پکار ده چې مونږ یې زده کړو، خپل بچو ته هم وښایو.